سورہ فتح صفحہ نمبر 30. سورة الفتح مدنیت، دا سورہ فتح دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. وهي 29 آیتا، پدې کې 29 آیتونه دي. و 4 رکوعات، او سلور پکې رکوعګانې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. سورہ فتح اللہ دې دا ما قبل سورہ محمد په خپل دربار کې قبول کړي، او دا سورہ فتح دی الله پاک موږ تاسو ته آسان کړي. د دې سورۃ نوم دی سورہ فتح، او دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. دې سورۃ ته سورہ فتح ځکه ویل کېږي چې په دې اولنې آیت کې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د فتح خوشخبری ورکړی دا. انا فتحنا لك فتحا مبینا، نو ځکه دغه سورۃ ته سورہ فتح ویل کېږي. خوشخبری وته د سملو شوی دا. علماء د دې سورۃ واقع لیکلي دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشپغم هجری کې خوب وکتلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشپغم هجری کې خوب وکتلو چې ما احرام تړلی دی او ما سره صحابه هم دي او د خانه کعبه طواف کوم. دا شپږم هجری و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته سحر دا خوب بیان کو چې بھئی ما دا خوب کتلی دی او په خوب کې می احرام کتلی دی، په خوب کې می د خانه کعبه طوافونه کتلی دي، او په دغه طوافونه کې تاسو ما سره شامل یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خوب صحابه ته بیان کړی، ډیر زیات خوشاله شول. د الله پیغمبر دینه دا معلومیږي چې مونږ به حج ته ځو یا به عمره حکم راځي. نبی علیہ السلام وتی چې بالکل دا پشان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې د سفر تیاریاں وکړي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې 1600 صحابه 1600. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی حکم وکړو چې ځان سره خپل هتیار هم راواخلي، خپل توره او خپل اوزار. ځکه دینه پیله چې کوم دی د مکی خلکو سره 3 جنگونه شوي، یو غزوه بدر، او دویم غزوه احد، او دریم غزوه خندق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته د هتیار حکم زکه وکړو، ویره دا کافران دي د مکی خلک، اعتماد پې نشو کولی. که چېرته په موږ باندې غزار کولو بیا به موږ خپل دفاع کوو. نو صحابو ته ویل چې ځان سره سره واخلې، تلوارونه ځان سره هتیار را واخلې. صحابو ویل ټیک ده. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه ووتلو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی مکی ته ورنږدې شو، نو یو ځای د هغې نوم دی حدیبیه، مقام حدیبیه. دا تقریبا د مکی مکرمه نه 6 میله فاصله کې دی. نو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سټے کړی و. دا صحابه وسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته سټے وکړه. دا خبر چې کوم دی مکی مکرمه ته رسیدو، او خبر چې کوم دی هغه د دروغ ولاړلو. کافرانو کې یو دا خبر مشهور شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی، او تقریبا 1400 صحابه دي وسره ملګری، او دا د حمله په نیت راغلي دي. ځکه دي سره خپل اوزارو نو دی راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلل. ویره داسې چللې تاسو سره راغلی یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوفر بل مونږ د عمره په نیت راغلیو، احرامونه مونږ تړلې دي، او ځان سره چې کم دی د صدقې د قربانۍ لپاره ساوي مراوستي دي.
په عمره کې قرباني کول دا ګوره واجب نه دي او نبی له صلوات و سلام دا ځان صدا اسکه چا په عمره کې قرباني وکلا ساروی حلال کو دي کې ثواب دی نبی له صلوات و سلام ځان سره ساروی مراوستي چې دا موږ په مکه مکرمه کې ذبح کوو دا ساروی موږ راوستي دي او د عمره په نیت راغلیو ودا نشي کېدی نبی له صلوات و سلام عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل وی عمر تعالی شدی سره مذاکرات وکا چې وای مونږه عمره تراغلیو جنگ ته نه یو راغلی عمر رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبره وی زما د جذبات تعالی پته ده ک التمات سئول نو دا معاملې به نورم خراب شي وی ته عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ ودا اولېګا وی دې لګ د طبيعت نرم دی وی سلام دې ټیک ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفیر اولېګلو چرته اولېګلو مکی مکرمه ته ویته باغی سره مذاکرات وکي چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ ال تلاړلو نو د مکی مکرمه خلکو دی په خانه کعبه کې قید کړو او دا یو خبره مشهور کړو ویره وی عثمان چې کوم دی مونږه قتل کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی ډیر زیات خفه شو چې دای خو زمونږ سفیر سره زیاتی کړي دي دیږي چې کوم دی د کافرانو یو سفیر راغللو دا غنوم دی سهیل ابن عمر دی راغللو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کې ناستنو ویل دا چې چل دی عثمان مونږه قتل کړي ګورې نه دی عثمان چې کوم دی صرف پقید کې دی او دا چې چل دی د مکی مکرمه سونه زمونږ مشران دي دا یو دا فیصله شوی دا چې دا مسلمانان راغلي دي کله عمره په نیت راغلي دي خو موږ ولې په دې کال د عمره نیت نه اجازه نه ورکو او موږ ستاسو په مینس کې یو معاهده به ولیکو نبی له صلوات و سلام او فرمایل کې معاهده به ولیکو نو چې کله معاهده لیکله نبی له صلوات و سلام او فرمایل چې ولیکا بسم الله الرحمن الرحیم دا ته چې دا بسم الله ستاسو د پاره د زمونږ د پاره نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی کلو باسمک اللهم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی معادی ته کوم دی نوم ورکلو بره په عنوان اولی کلو ټایټل وی هاذا ما قضا علیه محمد صلی الله علیه وسلم وی دا هغه فیصله ده چې د سهیل ابن عمر او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینس کې ده سهیل ابن عمر و تبیاوی وی دا محمد رسول الله ټکی لري کا وی زمو تاسو خو اختلاف په دې خبره باندې دي چې ته محمد پیغمبر رسول الله نه نبی رسول الله والسلام تو فرمایل کاتب تا محمد رسول الله ټکی لري کا او تقولی کا ابن عبد الله د عبد الله زوی په مینس کې چې کومه فیصله شوې ده دی دا اګریمنت ولیکلو چې دا مسلمانان به کم دی کال عمره بنکی را روان کل بکی نبی علیہ السلام پاغي دستخط وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی واپس مدینه منوره ته روان شو او هغه 1400 صحابه دی وسره صحابه ډیر زیات خفشول الله پیغمبره تاسو نه خوب کتلیو او هغه خوب کې باقاعده تعالی الله تعالی زیر درکړو د عمره یا د حج او تا ګوره عمره دې مونږ کله او ودا چې کم دې زمونږ په حق کې تعالی سره فیصله ونکړه صحابه دا څه خبرې شروع کړي الله پیغمبره وکړ دا چې تا زمونږ حق کې فیصله کړي وا دا یاد ساتي انسان چې کله خوب وګوري کنه نو دا هغه تعبیر دا ضرور نه دی چې کم دې بدا په سبا باندې وشي په دې کې مودي لګيږي یوسف علیه السلام خوب په بچپن کې کتلیو او بیا ول چې کم دی بچی سلويخ کاله پس ملو شوی دا نبی له صلوات و سلام په صحابه باندې پېښ ولو یره چې دا صحابه دي د دې زړه مات نشي نو الله رب العزت په واپسې کې دا صورت یاد نازل کړو ان فتحنا لك فتحا مبینا الله پیغمبره طالب مونږ ډیره زر غټه فتح درکو او بیا چې کم دی د دې صلح حدیبیه نه پس کم دی الله رب العزت مکه مکرمه بیا فتح کړه او دا شان دي غټ داسې صحابه دي
چې هغه ایمان راوړی دی او بیا هغه غټ غټ چې کوم دی په اسلام کې هغه غټ غټ فتح هغه کړی دي نو په دې صورت کې الله تعالی نبی له صلوات و سلام ته صحابه ته زیری د صبر کړی دی د فتح خیر دې که تاسو عمره ونکړه اور روان جون په ټول د تاسو په لاس کې وي او دا خانه کعبه او دا شان د خانه کعبه دا په ټول تاسو په لاس کې وي نو دا صورت چې کوم دی چې کله دی واپس ول نو الله تعالی په لار کې دا صورت نازل کړی دی ان فتحنا لك فتحا مبینا بشک مونږه فتح درکړه نبی رسول الله والسلام تا فتحا مبینا خکار فتح ليغفر لك الله چې معاف کړی الله تعالی تا د پارا ما تقدم هغه څه چې وړاندې شوی من ذنبک لستاد خطانا وما تاخر او هغه څه چې وروسته پاتې شوی ويتم نعمته عليك او الله رب العزت نبی رسول الله والسلام خپل نعمت پتا پوره کړی ويهديك او خيتاتا صراطا مستقيما سملارا وينصرك الله ومدد بأكري الله تعالى دستا نصرا عزيزا زبردست مدد هو الذي الله تعالى غزات انزل السكينة چاہتے نازل کرو اطمینان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله دا اگریمنٹ کلی کله معاهده صحابه چې کوم دي خفش ول ویدا خطول خبره د کافرانو په حق کې شوي ګوره مونږ ته کوم دی ویغي ویل چې خانه کعبه ته بل داخليږي دا خبره ومنل شو نو الله رب العزت چې کوم دی د صحابه په دې ځمان دي اطمینان مهر ولګولو چې تاسو مطمئن اوسئ که تاسو خانه کعبه نه واپس وئ خدا دې چې آینده کالونه به ټول تاسو په حق کې نو الله تعالی دا غي ذکر کوي وی هو الذی الله تعالی غزات انزل السکینه تنازل کول اطمینان فی قلوب المؤمنین د مؤمنانو په زړونو کې لیزدادو چې نورم زیات شي ایمانا ایمان ما ایمانهم د خپل ایمان سره ولله جنود السماوات والارض او د الله د پر لخرې دي د اسمانونو والارض او د زمکه وکانه الله علیما حکیما او الله تعالی په قوند حکمت دی ليدخل المؤمنین چې داخل کې الله تعالی مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان خزي جنات تجري پداس باغونه کې چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نهرونه خالدين فيها همیشه به پاره کې ويكفر عنهم سيئاتهم ولرب کې الله تعالی د دوی نه بدیانه وکانه ذلك عند الله فوزا عظيما ودا پنځ د الله تعالی کامیابی دلویا ويعذب المنافقين وعذاب ورکی الله تعالی منافقانو سړوتا والمنافقات او منافقانو خزتا پدې آیتونه کې د منافقانو ذکر خاص کو شو دا څنګه ماته سوت ویلیو چې په مدینه منوره کې درې ډلې وي کافران مسلمانان او منافقان نو چې کله د مسلمانانو تیاری کوله د منافقانو دا خبره کوله ودا نبی له صلوات و سلام چې کوم د پخپل ځان هلاک کی او ملګری پخپل هلاک کی او ویدل دا پته نشته چې را درې جنگونه شوي دي او د مکه کافران دي ته بالکل تګی ناشتي نو کچرته دي زللارل نو ودا سقالي چې دی به سره واپس را نشي نو پدې ځکه چې کوم د منافقانو ټول ریورس گیر لګولیو حالانکه ناس به چا سره مسلمانانو سره او چې کله د نبی رسول الله والسلام د تیاریان وکتل په دې ویل یاره بس خپل کې فیصله کوي ګوره مونږ وسره نزو او وکلارم نو دوی زمونږ دي تسرګ نه ملامت کیږي دي خو اسم واپس ناراضي نو الله تعالی دلته چې کوم دي د منافقانو خاص ذکر کوي وی يعذب المنافقين او الله بعذاب ورکی منافقانو سړوتا والمنافقات او منافقانو خزوتا والمشرکین مشرکانو سړوتا والمشرکات او مشرکانو خزوتا الظانین چې ګمان کوونکي دي بالله الله تعالی باندې ظن السوء بدګمانی او مؤمنانو باندې په الله تعالی باندې بدګمانی کوله چې دا خلک به التزی او التبتول ختميږي الله دا غي ذکر کوي
علیهم هم پدوی باندې دائره السوء چکر بد دی وغضب الله او غضب وکړو الله تعالی علیهم پدوی باندې ولعنهم او لعنت وکړو الله تعالی پدوی باندې واعد لهم جهنم او تیار کو الله تعالی دوی لپاره دوزخ وساءت مصيرا او دا ډیر بد ځای دی دا واپس کېدلو ولله جنود السماوات والارض او د الله لپاره لخر د اسمانونو د زمکې دي وکانه الله عزیزا حکیما او الله تعالی ډیر غالب او د حکمت خاوند دی واخر دعوانا الحمد لله